أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیاتونو کې د جهنم والا ذکر کړی دی او سبا ان شاء الله که الله رب العزت ژوند راکړي نو سباني آیاتونو کې بیا د جنت والا تذکره. الله رب العزت فرمایي قد مکر الذین، یقینا ناکاره تدبیر کړیو مکر کړیو هغه کسانو من قبلهم چې وړاندې د دیونه، یعنی وړاندې د دیونو د دین وړاندې چې کم کافرانو هغې د ځان نه ناکاره تدبیرونه جوړ کړو پیغمبرانو، نو څه پیغمبران یې شهیدان کړو، یا یې د خدای دین ته چې دې تدبیرونه جوړ کړو د دین نه انکار وکړو، د خدای سره شریکان جوړ کړو. فأتى الله، بس راتګو کو الله رب العزت، یعنی حکم د الله رب العزت راغی بنیانهم عمارتونه د دیو ته، نو د دې نه ټول عمارتونه مراد دي، څه خاص یو کور دوه کوره کورونه دي، دی نه دی چې څومره علاقه من القواعد چې څوک احاطه یعنې په کومه علاقه باندې عذاب راغلی دی، بیا په هغې کې کم ځایونه الله رب العزت بچ کول د مؤمنانو نو خو بچ ساتلي، او د هغې نه علاوه چې د کافرانو کم ځایونه هغې سره څه ټچ مطلب دا چې د هغې ورسره علاقه وه د کافرانو تعلق، نو هغې هم ورسره تباه کړي. او بیا بعضې وخت کې الله مخصوص په سزا باندې عذاب راوست، لکه الله رب العزت فرمای فأتى الله، بس حکم راغی د الله رب العزت بنیانهم هغه عمارتونو د دیو ته من القواعد د بنیادونو نه خدای پاک هغه عمارتونه او ختم کړو ویجړه کړ څنګه فخر علیهم السقف، بس را پریوته په دیو باندې چت من فوقهم د پاسه د دیو واتاهم العذاب، او راغی دیو ته عذاب من حیث د داسې جانب نه لا یشعرون چې دې شعور نه لري، دې ته دا پته نه وه چې د عذاب د کم جانبه راغی، د سره ورته پته نه وه، الله پې د داسې طرفه عذاب راوست. یو د نمرود په وخت کې نمرود یو لوی عمارت جوړ کړو، تاریخ هغه هم راغښتلي مفسرینو بعضو هغه ذکر کړی، او هغه عمارت دومره غټ جوړ کړو چې په هغې کې هر قسمه سیز هغه ورچولی، په هغې کې به یو ځای کې انسانانو ته یعنې هر قسمه د زنا اډکولو او هر څه ورته میلاوېدل، بل ځای کې به شراب، داسې مختلف نعمتونه هر څیز یې په هغه یو عمارت کې دننه دا جوړ کړو، ډېر لوی علاقې راټینګه کړو. نو الله رب العزت به یو جړک راوستو، هغې سره هغه عمارت ټول ختم، نور خو بیا هغه په ماشي مردار شوی دی وغیره. او یا الله رب العزت د لوط علیه السلام چې کوم قوم هغې اوچت کو، دومره اوچت کو چې د هغه قوم چې کوم سپیو چرګانو د هغې اوازونه د اسمان پرېښتو واورېدل، بیا یې راغلل. د هغې وجه دا ده چې د زناورو چې دي د دې حس وغیره د بعضې طاقتونه د انسان نه زیات تیز، نو هغې په عذاب او په یو څه بل څه په یو ځای باندې چې سیلاب میلاب راځي د انسانان نظر پوهېږي، نو خدای پاک پې دغه هلته نه راګوزار کړه، بلکې حضرت قاضي صاحب وایي چې اوس پې امریکې والا څه تحقیق کړو لاندې هغه اوبو کې
اکثریتو دغلته چې کوم خلک دي او یا بعضې تاریخونه هغې وایي چې دغه سمندر چې کوم دی د هغې سره راوچت شوي دا لږې اوبه چې کومې دي نو 4,000 لاشونه یې پکې چې دی دا اوس خو هغه داسې چې هغه بلکل بس ختم دي یعنې داسې حالت کې ښکاري او تصویر شانتې وایي او یا د نوح علیه السلام چې کوم قوم الله پې داسې عذاب راوسته چې نه د کور پته ولګي نه د بنیاد پته ولګي نه د سر پته ولګي د هېڅ پته داسې نور مختلف قومونه نو دغه ته مراد قد مکر الذین یقینا ناکاره تدبیر کړي وو هغه کسانو من قبلهم چې وړاندې د دوی نه وو فأتى الله بس حکم رای د الله رب العزت بنیانهم هغه عمارتونو د دوی ته من القواعد د بنیادونو فخر عليهم السقف را پریوت بدیو باندې چت من فوقهم دفاس د دوی واتاهم العذاب وراغد عذاب من حيث داسې جانب نه لا يشعرون چې دی شعور نه لرلو ثم يوم القيامة بیا په ورځ د قیامت باندې يخزيهم رسوا بکړي دوی لرا ويقول وای الله رب العزت اين شرکای کم دي زما شریکان الذين هغه کنتم چې وې تاسو تشاقونا چې جنگ جګړې بم کولې سخت دشمنی بم کولا پیهم په بار د هغیو کې قال الذين وای ها کسان اوتل العلم چې ورکړې شوی دی علم ان الخزي یقینا شرمندگی اليوم ننورز والسوء او بدی او عذاب علی الكافرین بکافرانو باندې دي خبر اداره الله رب العزت فرمای دا خود دنیا معاملہ وا د آخرت وی بیا به ثم یوم القیامت یخزیهم الله وی زبر رسواکم خلق د شرمندګۍ نه ځان بچ ساتي د دې وجه چې دعا کې نو د خدای نه غواړه خدای پاک د دواړو جهانونو د شرم نه وساتي په دواړه جهانونو مې حیا پرده وساته په دواړه جهانونو مې عزت وساته د خاندان وساته ورنه ته به په کور کې ناستې او چې د الله خلاف ورزي کې او خپل کشر چې د دین طرف ته نه راولي هغه ته دین ته نشي کینولی قرآن ته نشي کینولی احادیثو ته نشي کینولی مونځ پې نشي کولی نو کور باندې ناستې او د عزت پګړۍ باندې پاوه شي پوه باندې بل عزت مه لوټ کوه چې الله رب العزت ستا عزت وساتي نو بیا وی د قیامت په ورځ باندې دې لره به الله رسوا کي ویقول وبوای الله این شرکای کم دي زما شریکان الذین هغه کنتم چې وې تاسو تشاقون فیهم چې سخت دشمنی به کوله فیهم د هغوی په باره کې نو خلک کوي د خپلو مشرانو په باره کې او دنیا کې خلک په لږ څه باندې دوکه کېږي په لږ څه باندې لیڈران چی لاندې نه ورته دي وایي قدم بڑھاؤ بل ورته هم تمہارے ساتھ ہیں هغه غریب چې مخکې شي بیا شاته څوک نه نو دا بیلیګر مولوي صاحب الله په قبر اموارات راوړی زمونږ د رادم خیلو ته یو پیره وایي مولانا صاحب راغلی مولانا صاحب راغی نو یې خپله قبایلي پګړۍ مګړۍ ور په سر کړه نو مولانا صاحب ته مې تقریر کوي چې مولانا صاحب په دې مه خوشحالېږه دا یو بله بېنظیري ته هم په سر کړی دی نو خبره داسې ده الله رب العزت دې معافي وکړي خلک په دې باندې خوشحالېږي معمولي د دنیا چې درته خدای عامله وشوه یا چې د دنیا درته چا بس لږې خوږې خبرې وکړې نو دې ګڼې وي چې بس ما مقام ترلاسه کړ یعنې دغلته چوک کې څوک راټینګ کوه نسوار والا دې راټینګ کړه ورته وې ستا په دې مخکې به زه یو 100 روپۍ راکړه یو 10 پیرې بچه به ووم چې پلانکي خان زنده‌باد پلانکي خان زنده‌باد یا پلانکي سرګټو والا زنده‌باد به درتې دماغ دې خراب دی یا یې وایې یا یې مه وایې نو دغه خو بې ته نشي دوکه کولی په خدای یقین وکړه چې زما دوکان ته راغلی وایي چې 10 پیرې ویم چې زنده‌باد یو د چپسو پوڼه یې پرې نه راغلی نو خبره داسې ده چې یو کس په دې دنیا کې نه دوکه کېږي او په لږ شان دي چې داسې حد ته ورسي عقل دومره ړانده شي چې خلک معمولي د عهدې دپاره یا د معمولي زنده‌باد او مرده‌باد دپاره خپل دین هم پرېږدي
پرېښي خلکو تاریخ وګورو هرقل ایمان راوړه ایمان خلکو ته ویل خپلو خلکو ته هغې یې راغونډ کړو ګورئ دا زما دا خپې چې په تاریخ دلته شان لیکلي دي وی دا زه چې په کوم تخ ولاړ یم او زما د خپو لاندې چې کومه خاوره ده وی زما د قسم وي د عیسی علیه السلام چونکې یې وله هغه پورې د درې خدایانو هغه خبره ورته کوله په هغه باندې مې د قسم وي چې د دې ځمکې به همدا مسلمانان به د ده لښکر به دې ځای ته راورسي او د دې ځمکې به دې خاوند کېږي ایمان پرې راوړو نو هغې منډه کړه او د ده خلاف یې بغاوت کړو نو ده ورته غرونه مخکې نه د محل بند کړل ویې ورته یاده رانږدې شي رانږدې شي د ایمان و یقین خبره وی راجوخ شئ رانږدې شئ دا خو مې تاسو هسې کتی چې تاسو په خپل دین باندې څومره سر ورکوئ نور زه هم ستاسو په پله باندې نو ایمان ګوره د ایمان ته رانغی پته ورته د څه د وجې د دنیا د وجې نو الله رب العزت فرمایي لږ باندې وي تاسو خو به زما سره هغه شریکان چې تاسو جوړ کړي توشاکونه بیم چې د هغې په باره کې هم جګړې کولې نو چا بوتان خدایان جوړ کړي دي او چا چې د دنیا خلک چې هغه ورته وایي دا خبره ټیک ده دا خبره داسې ده نو بس دوی وایي لالا ښه وایي هغه د خدای خلاف ولې الله دې معافي وکړي نو تاسو خو داسې چل کو قال الذین وبوایي هغه کسان اوتو العلم چې ورکړی شوي دی علم نو د دې نه حضرت شیخ صاحب رحمه الله عبدالسلام شیخ صاحب رحمه الله هغه لیکي وی د دې نه موحدین مراد دي ځکه چې اصل علم هو چې دی هغه د توحید دی د الله رب العزت وقال الذین وبوایي هغه کسان اوتو العلم چې ورکړی شوي دی علم ان الخزي چې یقینا شرمندګي اليوم نن ورځ والسوء بدوالي على الكافرين لازم دی په کافرانو باندې دا صرف د کافرانو دپاره دی الذين هغه کسان دي تتوفاهم الملائکة چې ساه اخلي د دې نه فرشتې ساه دې اخلي فرشتې ظالمي انفسهم په داسې حالت کې چې دي ظلم کوونکي وي په خپلو ځانونو باندې هلکې ګوره الله هغه د ساه حالت ذکر کوي چې ټول عمر یو کس په ګناه کې تیری نو فرشتې دې په داسې وخت کې ساه اخلي تتوفاهم الملائکة ظالمي انفسهم چې په خپلو ځانونو باندې ظلم کوونکي وي ګناه کوي نو چې په کوم حالت کې مړ شي حدیث شریف مفهوم دی په قیامت کې به په هغه حالت کې باسي دې وجې الله دې راله مرګ په داسې حالت کې راولي چې هغه الله ته خوښ حالت وي د قبر زندګي ډېره ګرانه زندګي ده آخرت خو لا وروستو کیسې پیسې دي وړوکې قیامت تر باندې دلته نه شروع شي مات فقد قامت قیامته چې څوک مړ شه په ده باندې قیامت زندګي دا شروع شي یا جنت دی یا جهنم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو د دې وجې چې کوم حالت دی وي دا حالت خپل صحیح کول غواړي الله رب العزت ته او نن سبا خو داسې ژوند دی داسې زندګي ده په خدای یقین وکړه سرفراز خان صفدر رحمه الله لیکلي دي وی په دې وخت کې خو چې کور ته د ماسخوتن روغ رامټ رالی وي په دې د خدای شکر ادا کوي 2 رکعته نفل او بیا الله رب العزت په ایمان باندې استقامت را نصیب کړي ډېر الذین دانه ناسان حساب داواله د یهودیانو د عیسایانو چې دی دا دی اوس چې عیسوي کال دا کیسې پیسې دي دغه او د هغې ورسره یو مذهبي عقیده هم ټچ ده صرف دا نه که صرف دغه ونه بیا کیسه سمه ده خو د هغې ورسره مذهبي عقیده ټچ ده او لګیا دي مسلمانان چې دی نو په هغې باندې دغه ورکوي مبارکۍ ورکوي او دا ورکوي هلکه دا خو ته د هغه د مذهبي عقیدې تایید کړې ما به لیکل وکړه زموږ یو مفتي صاحب دی د مردان ښه ښکلی عالم دی هغه راپسې هغه تصویر رالېږه دا لالا خو دی هم ورغلی دی دی هم کیک کٹ گئی نو مورتے اسی کو کہتے مولوی کی روپ میں جاہل داری راغ مولیانو پا آغا جامع کی جاہل دے دو اللہ دے مانیو کی مذہبی رواداری دیتا نوئی چی تخپل مذہب خلقو تخپوتا ورزا اکار سو کئی غلط دا با مذہبی رواداری دیتا وئی چی ستا پر ریاست کی کم عیسائی اوسیگی کم یہودی اوسیگی سم اوسیگی چی اغسطا
ما تحت ستا حکومت یې منلې، ته د هغه حفاظت به داسې کوې لکه څنګه چې د مسلمان حفاظت کوي. د هغه وینه محفوظ ده، د هغه جان محفوظ دی، د هغه مال محفوظ دی، هر څیز به محفوظ وي. الذي مسلمانان به ورسره ښه اخلاقو سره راځي، سم به ورسره میلاویږي چې اسلام طرف ته میلان شي. اللہ نے معافی کہ نن سب مسلمانان کہ مسلمان ہے جن ہے دیکھ کر شرمائے یہود چاہیے ورته وګورئ دا سړی دی خو ګیلاس تم غټ پړی اچولی دوی ګیلاس تم پړی اچولی ګیلاس هم تختی وي ګیلاس هم داسې ګیلاس چې هغه چرته بوتل کټ کړي دا غي نه ګیلاس جوړ کړي بیا هغه تم پړی اچولی چې دا څوک چرته ونه تختی. موږ دا مسلمانی ده چې د چا څومره د ګناه وس کېږي هغه هغومره ګناه کوي. که زما یعنې زه دې خو بزرګ یم خو چې راته معمولی چرته رو میلاویږي یو 10 روپۍ پیدا راته میلاویږي په خدای یقین وکړئ بیا موږ د مسلمانانو په د غریبانانو په مال صرفه کوو. شاه منصور باباجي صاحب ویلي دی وایي شاه منصور والا کور ته غنم دننه کړل ټول. وایي ما ورته چې خدای م پوهېږه دا سیلاب په تاسو راغلی و که نه دلته په سواتو هغې طرفونو راغلی و چې تاسو ټول غنم کور ته دننه کړل. نو چې د چا څومره وس رسي د غریبانانو په مال هکه د کارډونو په رنګ کې وي هکه د بل څه بس چېرته ځان له لار ګورو بیا غریب او مالدار نشته بیا وایي ایمان خرې وایي غم د دنیا کې. الله یې توفیق راکړي چې د بل مال ته غلی نه شو. هر څه ته ټینګېده اسان دی خو پیسو ته ټینګېده ډېر ګران کار. الله دې معلوم کړي. الذین دا هغه کسان دي تتوفاهم الملائکة چې مړه کوي دوی لره فرشتې سا اخلي د دوی نه فرشتې ظالمي انفسهم په داسې حال چې دوی ظلم کوونکي وي په خپل ځانونو باندې فالقوا السلام نو به غورځوي دا کاکاګان روغې لره راوابچوي اسلام لره ما کنا چې یقینا نو منګه نعملو چې عمل مو کولې من سوء د بدې نو موږ چې عمل مو کوو د بدې موږ د بدې عمل نه دی کړی موږ خو نیک عمل کو انکار به وکړي موږ د بل حق نه دی والی موږ خپل حق والی اکثر پې خفه هم شي بیا ځان سره هو موږ یادې هلکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا ویلی نه دی هغه ټیم چې پلانکي به په پلانکي کلي کې ګناه کوي او پلانکي به نیک وي هغې خو یو مجموعه یې ده بس ته په هغې باندې څوک سم دي سم دي څوک خراب دي خراب دي بنیاد هغې ښې دی لارې درته ښودلې ده بیانول یې ستا کار. الله دې معافي وکړي. فالقوا السلام او چې کله حالت داسې شروع شي چې د چا نظر و نیاز شروع شي د چا خیال ساتل په اسلام کې شروع شي نو پوه شه چې دا د قیامت علامه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی کله چې په نوم سره سلام شروع شي نو دا د قیامت علامه. لس کسه ولاړ دي خلک پکې آواز وکړي پلانکي السلام علیکم نو چې پلانکي باندې سلام واچوي دا نور چې دی نو دا د ابوجهل ورونه دي دا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا وایي چې پلانکي السلام علیکم د حدیث مفهوم دی دا د قیامت په ټولو سلام واچو. الله دې معلوم کړي. الذین دا هغه کسان دي تتوفاهم د دې وجې وړه نه وړه نیکي مه پرېږده او وړه نه وړه ګناه چې ته ګڼې دا مه کوه ګناه وړه نه وړه مه کوئ اگر که ته وړه ګڼې او وړه نه وړه نیکي چې دی دا مه پرېږده تا ته به وړه ښکاري کیدای شي د دې وجې الله بیړه پار کړي او تا ته به ګناه وړه ښکاري کیدای شي دې پسې داسې نتیجه ټچ وي چې بیړه د خاندانونه به دې غرق شي خو د هغه یو ګناه سزا د هغه ظلم سزا به پوره نه شي روانه. الله هم دې وساتي. الذین دا کسان دي تتوفاهم الملائکة چې روح به اهل د دینه فرشتې ظالمي انفسهم په داسې حالت کې چې دوی ظلم کوونکي وي په خپل ځانونو باندې فالقوا السلام نو به غورځوي روغې لره ما کنا نعملو موږ نو چې عمل مو کوو من سوء د څه بدې بلا الله ورته ولې نه تاسو ډېر نیکان دي بلا ولې نه ان الله یقینا الله رب العزت علیم پوه دی بما په هغه څه باندې کنتم تعملون چې تاسو کوم عمل کولو فادخلوا بس داخل شئ ورننوځئ
ابواب جهنم دروازې د جهنم ته دی جهنم ته ورننوځي الله رب العزت په خپل فضل او کرم سره وساتي فادخلوا داخل شي ابواب جهنم دروازې د جهنم ته ورننوځي د جهنم ته خالدین فیها ہمیشہ بے بدی کی تل تر طلبے بدی کی فلبئس نو بس ډیر بد دی مثوى المتکبرین انجام د متکبرینو ټکانا او زید متکبرینو سوچي دا تکبر کوي نو الله رب العزت وی زید ډیر بد دی نو د دین یو دا معلومه شو چې الله رب العزت ورته بس ور داخل شي چې چا جرم کړی هغه سره ډیره خو دي خو خبره نه کې بس هغه به سزا ډایرک چې کوم مقرر دا ور سره ورکه اخو دي خبره الله ورته بس داخل شي الله رب العزت موږ د تکبر نه مساتو الله د کفر نه مساتو